قرآن حکیم کې الله فرمایي چې په دغه خلکو کې درې بیماری وي، روحاني بیماری، درې غټ غټ ګناهونه. یو ګناه پکې دا و چې د خلکو به ډاکې کولې، ډاکو مارو، او داسې ډاکه نه، یو خو غلی که نه چې په پټه د چانه شی ووایي، کنډرو کې د شپې غلو کې او چانه په پټه شی ووایي، نه دا خو صفا د چا مخکې به په نیغ ورتللو سامان به یې وړو، نو ډاکه به یې کوله، ډاډو پې ښکاره به یې غلاګانې کولې. او دویم پکې دا ګناه وه چې دی به ګناه پټه نه کوله، ښکاره به یې کوله. او یو درېمه خطرناکه بیماري وه په دې خلکو کې، لویه ګناه چې قرآن حکیم کې الله فرمایي داغی گناہ متعلق چې دا گناہ د دین مخکې د آدم علیہ السلام په اولاد کې چانه وکړي، دا د دوی نه شروع وه، هغه د هلکانو دا بدعملي الله یې مسلمانو ساتي. دا درې بیماری په دوی کې. لوط علیہ السلام لګیا دی او نصیحت ورته کوي، خو الله په دومره فضل او احسان کړو چې د دوی کومې ځمکې وې د دې د علاقه د اردن او د فلسطین په منځ کې وه، بحر اردن د هغې په غاړه باندې د اردن او د فلسطین په منځ کې، او داسې آباد علاقه وه چې په لارو به خلک تلل نو د سیوانو د دې قسم قسم میوو دا باغونه به وو. که د دوی غلې خو زیاتې وې، ډوډۍ او غله او سبزۍ ترکارۍ خو ډېرې زیاتې وې، ځمکې آبادې وې، خو که دی صرف په میوه خپله گزاره کوله نو هر قسمه میوه دی په باغونو کې وه. یو شاندار علاقه وه. هسې د رب العالمین یو عجیبه نظام دی چې هله چې سزا ورکوي که نه او راګیری یې نو مخکې د دنیا د نعمتونو ورته سیوا کړي، چې سبا دا ونه وایي چې الله نو زه تنګ ومنو دا ګناه مې کوله، نه دا نعمتونه پې فراخه کړي، ډوډۍ ورته زیاته کړي، میوې وله ورکړي، د دنیا نعمتونه ورکړي، نو چې په هغې نعمتونو مو نشي نو بس بیا رب العالمین راونیسي. د دوی د علاقې الله دومره آبادې کړې وې چې د دوی د انارو، د دوی د زیتون کوم بوټي نو د هغې هغه څانګې به د لارو په غاړه باندې ځمکې ته راښکته وې چې په لاره به څوک تلل نو ختل به نو، ګوتې به یې وروړې هغه میوه به یې ترې وشکوله. داسې رب العالمین په دې احسان کړی او د میوو دا باغونه او دا آباد علاقه او سرسبز و شاداب سیراب علاقه باندې الله دا خلق وصول. خو موږ مسلمان کې یو شی شته، بلکې عام انسان کې یوازې مسلمان نه، چې د الله د طرف نه په موږ تنګ دستیا راشي نو هم فریادونه کوو، او که د الله د طرف نه نعمت راشي نو هم د الله شکریه نه ادا کوو. حالانکه الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو زما د نعمت قدر وکړو شکریه مې ادا کړه نو دا نعمت او دا مال او دولت خو الله وایي زما په لاس کې دی، دا بدله زه نورم زیات کړم، دا خو الله سره دی هر څه. لوط علیہ السلام راغی دې ته نصیحت شروع کړ، دا هغه نصیحت الاوړی سر به په هغې پرېوته، ښه انکم اناس یتطهرون، تاسو مونږ ته وایه چې دا ګناه ده او دا پلید کار دی، ښه تاسو داسې پاک دامن راغلی یې. اوس هم خلک دا خبرې کوي که نه، لکه تا داسې مسلې زړې کړې، دا غلطې خبرې دي. هغه د اړو مسلې زړه کړې نه، هغه دې سم نه کړی، خو د هغه خپله ګناه ده، خو تا ته خو د نیکۍ خبره وکړه که نه. دا هم پکار دی چې یو سړی بل ته د نیکۍ خبره کوي نو پکار چې خپله هم پې عمل وکړي. که یو سړی بل ته وایي چې دا ګناه مه کوه نو پکار دی چې خپله یې پرېږدي. که دی بل ته وایي چې نیکي کوه په خپله یې نه کوي، بل ته وایي ګناه مه کوه دا ګناه په خپله کوي، نو قیامت کې به الله بیا تپوس کوي چې تا ولې دا ګناه کوله، بل ته دی وایي مه کوه په خپله دې کوله، بل ته دی وایي نیکي کوه په خپله دې نه کوله. نو ښه خبره ده چې خپله سړی نیکي وکړي، په خپله سړی ګناه نه کوي او بل ته هم وایي بیا. لیکن که یو سړی په خپله نه کوي او بل ته یې نیغه لار وښوله نو څه بده خبره ده. تا ته یې نیغه لار وښوله، تا هغه له پیغور ولې ورکړې، تا مسلې زړې کړې، دا زیزبرګ راغلی، د زبرګ بچې ته ما ته نصیحتونه کې، نو څه کوونه ګناه، که خبره یې غلطه کړې وې خبره دې غلطه وکړه، خبره یې ټیک کړې ده بس پرېږده، خیره ته ووایې که نه، تا سره یې ښېګڼه وکړه. نو هغې لوط علیه السلام ته دا پیغورونه ورکړل، ښه تاسو ډېر پاک باز یې، ها ډېر پاکان یې، او مونږ ته وایه چې دا تاسو پلیتي او دا ګناهونه کوئ.
کله به په دمکې کولې وطن نه مباسو، کله به دمکې کولې وجنو، کله به په الزامونه لګول. خو به هر کیف لوط علیہ السلام دا الله حکم، پیغمبر خدا الله دا حکم مطابق لګیا دی، خپل مهنت کوي، خپل کار کوي، د رب العالمین دا حکم مطابق لګیا دی، خپل تبلیغ ورته کوي. او وی کې هغه درې جرمونه ګوروز. یو جرم اغلا او ډاکا. څنګه به اغلا ډاکا کولا؟ د بار نه چې بچته تاجر راغی او هغه به مال د سوداګرۍ راوړو، کپڑا به راوړو مثلا، نه به یو ځای کې کېښوده چې دا کپڑا مې راوړی ده که څوک اخلي. پخوا زمونږ په دې وطن کې به هم خلکو په اوښانو باندې ما ته لږ لږ یاد شي سامانونه راوړل او په دې غټو غټو ډاګونو کې به یې وغورځولو او بیا به خلک راتلل او سامان به یې ترې وړو. نو چا به کپڑا راوړه مثلا یو ځای کې به یې کېښودله په سارو باندې بار دا کپڑا مې راوړی ده که څوک اخلي. یو کس به ورغی ته راکړه که نه یو لس جوړې کور ته ښیم خوښ به کوي، هغه به ته یې غیوم. بل به راغی یو لس ماله راکړه، بل براغه یو شل مال راکا، بل براغه د کلی ټول خلک براغون شو، چا لس جوړې، چا پنځه جوړې، چا ته جوړې، چا لس پنځلس جوړې، دا به د کور ته یوړ. دې غریب به پته مو چې دې کې بخوخي کې راوړي، اخر یو براغه یو دو جوړې، اره دې کې مخه نه شو دا والا. یله کله الله بندا دا خو تا مانه لس جوړې وړي دي، ما خدای ځان سره ستا نوم لیکلې دي، لس جوړې دي وړي دي او تا راوړي دوه، نه نه دغه دوه جوړې مې وړې وسلې په موږ غلا ولې راړې دغه دوی دی کاله والا کناله نو د سغل خو نیمه د منکری ترالی په مونږ جامې خرڅه او په مونږ غلام راړې. هو مسافر وګوري بل براغه هغه په پینځل جوړې وړې ها دا درې جوړې دا والا خو هم پکې نشوي. لکه بدبخت ما غستانوم لیکلي ته خو پینځل جوړې وړې دي. نه نه یاره په مونږ راړې زما دې جامې ته نه ګوري، مون شریفان خلک یو مونږ غلیو، اوس په ما غلاړې دغه درې میوړې دي کاله والا کنه خپل کار کوا سیبا بس هغه جامې به ټول خلکو والي او دې غریب ته به دو دو یو راوړه د مقصد ټکول چې ما نه خو بلاس جامې راوړې وي او هغه خو تاسو ما نه ظالمانو یو ټول قوم بوته یو ډله شو چې ته لیونې که ته روغې چې څه دې راوړو هغې غریب بوته هغه هم پرېښودې چې اوس په دې زه څوک یم لا بړه بیا به لاسونه ټپول او خندل به چې دا معلم وو. دا د دوی عامه ګناه. یو خبره ورونو یاد وساتئ که یو سړی ګناه کوي او پټه کوي، ګناه سم ګناه ده، ګناه د الله خلاف ده او په ګناه الله خفه کېږي. خو دا ګناه تا پټه وکړه او الله ته توبه وایسته چې پروردګاره دا ګناه مې کړې او ته راته معافي وکړې، ممکن ده چې پردې حق نه چې الله یې توبه بخي. خو چې ته د ښکاره ګناه کوې نو په دې ګوره الله ډېر زیات خفه کېږي. دا ته ډاډی په ګناه باندې زړور یې زړور ډاډه شوې ته په ګناه، زړور شوې په ګناه. دا ګناه خو د الله خلاف دی نو ته مخ په مخ د الله خلاف کې. یو سړی چا پسې پشي چا پټې خبرې کوي نو دا هم خبره نه ده، غلطه خبره ده. خو یو سړی چې مخامخ چا ته راغی او کنځلې ورته وکړل، یو پشي چا پټ او یو مخامخ، نو دواړو کې فرق دی که نه؟ نو چې ته دا ګناه کې او الله ته مخامخ ودرېدې او مخامخ ګناه کې نو په دې ګوره الله ډېر خفه کېږي. زه اکثر وایم که نه یہ مسلمانان زم دا ګیرې مخ رایه ولې دا یوه ګناه نه ده، دا ډېر ګناهونه دي. یو خو دا چې ګناه ده بس د پیغمبر سنت دی او تا اخرى. دویم دا ده چې په ګناه دې پیسې بیا ورکړئ، که ته په نه یې خرې هغه پیسې ورکړې، که ته په خپله خرې نو په بیه به پترې اخلې، نو په ګناه پیسې ورکړې. او دریم دا ده چې دا ګناه ته همیشه کې. یو خو یو سړی یو ګناه یو ځل وکړي که نه، دا خو ته هر سال کې نی په دویم سال خو یې خامخا کې، نو دا ګناه ته همیشه کې، همیشوالی دې پې وکړه، ګناه کبیره باندې دې همیشوالی وکړه. او څلورم دا چې زړورتیا پې کې د خلکو مخکې دا ګناه کې، یو پټه ګناه دا تر خلکو مخکې ډاډه کې. او پنځم دا دی چې تا ته دا ګناه نه ښکاري، تا ته دا خریلې مخ ښه ښکاري، ته وایې زه د ټولو نه زیات خشته یم، حالانکه پیغمبر د ټولو نه زیات خشته و، انبیا او پیغمبران خشته و، ښکلي و. دا خو د سړي او د ښځې منځ کې تمیز او فرق دی. پیغمبران ښکلي و، ږیره ښکلی شی دی، دا د پیغمبر صفت دی. نو چې ږیره ښکلی شی دی او د پیغمبر صفت دی، نو تا ته هغه د پیغمبر صفت ښکلي نه ښکاري او تا ته د زنانو په شان مخ ښکلي ښکاري. څونه غټه ګناه شوه.
نو دې نه ځان ساتل پکار دي. د دنیا د ژوند څه پته لګي؟ یو ورځ ژوند دی او که دوه ورځې ژوند دی او که یو میاشت دی او که لس میاشت دی او که کال دی او که دوه کال، خو یو ځل تتلل دي که نه. او د ځوانۍ نه مرګ او د بوډاوالي د مرګ څه پته لګي؟ دې نه الله خبردار. نو خبره مې دې پورې کوله رونو چې ښکاره ګناه باندې الله ګوره ډېر زیات خفه کېږي، بل ښکاره ګناهونه کول او داسې ښکاره ګناهونه کولو په مجلس کې شرم به نه کو. حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل یو خپل خوری را لېږلی، وی ته لاړ شه، ډېره موده شوه لوط علیه السلام سره ملاقات ونه شو چې څنګه دی، د هغې خبر راله راوړه چې هغه راغې صدوم ښار ته. نو دا خو دا صدومیان خو ډېر روان وو، نو دی یو کاڼي اوچت کړ، هغه وی چې دا څوک پردیسي راغلی دی ورسره په باز شوی دی چې ټس شو. نو هغه د ابراهیم علیه السلام هغه خوری په سر د پاسه په کاڼي وویشت، میلمه وویشت، او چې په کاڼي وویشت نو د هغه نه وینې وبهېدې، نو د هغې غریب دا مخ مې تک سور شو. نو لکه چې سړی دې په کاڼي وویشت نو تخته یا معافي ته وغواړه یا ځان پټ کا، نه د هغې د پاسه راغی او هغه د ابراهیم علیه السلام هغه خوری غریب په رونو په وینو رون وی ما مټی کلک ونیو، ما له به پیسې راکې. هلکه بدبخته ده، څه پیسې غواړې؟ دې وینې م کړم، سر دې م راله زخمي که، جامې دې راله د وینو رنګ کړې، مخ دې راله د وینو رنګ کړې. نو چې معافي نه غواړې تخت نه، نو ما نه پیسې غواړې؟ څه پیسې ما نه غواړې؟ وی مخ مې دله رنګ کړ، سور مې کړله، د دې به راله اوس اجرت راکې، تا له خو ما په مخ باندې ښایسته ښکلي سور رنګ راوبایو. او بیا په هغې نه پرېښود، قاضي له یې بوته. نو قاضي هم پوره انصافدار و، شیر ناپرسان قاضي له یې بوته. قاضي ته چې دواړه ور مخامخ شو، هلکه ولې؟ وی صاحب دې سړي له مې دا مخ رنګ کړه او د دې ما له پیسې دیواله. دونه زړورتیا په ګناه. هغې ته خپل قاضیان معلوم و که نه؟ ده ورته وی چې ده خو بې خوشحاله چې ده قاضي له لاړم او قاضي به ته ما له بدل والي. وی قاضي سلامت وګوره، زما دا مخ یې وویشته، سر مې زخمي شو، وینې ته وبهېدې، مخ مې ټول په وینو رنګ بنګ دی. نو صاحب ما له ته څه واله؟ جیل کې یې واچوه. قاضي څه وایي؟ وی دې ټیک وایي. ولې ټیک وایي؟ زما چې مخ په وینو رنګ کوي، تا له خو یې رنګ سازي وکړه، تا له مخ په وینو رنګ که رنګ سازي ده، او قاضي به ورله پیسې ورکړې. د انصاف فیصله وکړه، دې ته انصاف وایي. بس هغه د ابراهیم علیه السلام هغه خوری و، هم د هغه خوری و کاڼي ته یې ګوتې کړې چې شلق شو، قاضي یې په سر د پاسه وویشته. وی تاله چې ما سر رنګ کړه او زما په تا څومره پیسې د دې رنګ سازی کېږي، نو هغه زما په دې دله ورکړه. لړ وتښتېد. ولې تاله ما د په ما کېږي چې ما له مخ وینې که سر یې راله رنګ کړه، نو زما په تا کېږي که نه؟ تاله ما سر رنګ کړه که نه، هغه ته دله زما په ځای ورکړه. داسې یو شهر ناپرسان او د ګناه یو سیسټم شروع. الله ګوره ډېر صابره بادشاه دی، ډېر صبر کوي. خو چې الله نیول شروع کړي که نه، تاسو وګورئ که نه، فلسطین ته وګورئ یا د نورو ملکونو علاقو ته وګورئ، عراق ته وګورئ، مسلمانان دي او نن په لویو مصیبتونو کې ګرفتار دي. موږ الله نه سوال کوو چې الله دا مسلمانان د دې مصیبتونو نه محفوظ کړه، او الله دغه ټولو مسلمانانو امداد وکړه، که د افغانستان دی او که عراق دی او که کشمیر دی او که بوسنیا ده او که فلسطین. اسی مونږ چې خپلو کې سوچ کوو، دا کله داسې اخبار ګورم، په دې اخبار کې چې د فلسطینیانو او د عراقیانو فوټوان اوس هم راځي که نه، نو زنانه وایي پینټونه اچولي. تاسو به کتلي اوس هم زنانه پینټونه اچوي په فلسطین کې. اوس هم په اخبار کې کله فوټوان راشي که نه، نو د هغوی هغه زنانه او هغه جنکۍ اوس هم پتلونونه اچوي. نو الله دې ته نه ګوري چې دوه ماشومان په جنګ شي، نو هوښیار پلار دا دی چې خپل بچی ووایي، پردی نه وایي. که پردی وایي خو له جګړه جوړه شوه، نو خپل له څپېړه ورکوه ته چې بچی جنګ به نه کوې. هغه بل هم پکار چې هغه خپل بچی ووایي. نو رب العالمین په داسې وخت کې بیا خپل مسلمان وایي، کافر دغه نه کوي، هغه خو جهنم ځای دی. بیا زور دی خپل مسلمان له ورکوي، دی بیا وایي. نو په فحاشۍ باندې په بدعملۍ او په ګناه الله صبر کوي صبر کوي صبر کوي. خو چې کله نیوکه شروع کړي په الله یقین وکړئ، ګورئ د الله د ګرفت او د الله د قهر سره بیا یو شی برابر نه وي. کله کله بعضې خلک فریاد وکړي، یاره دا ظالم دی، خدای ورته صبر وکړو، دا ظالم دی. زه یم د نبي علیه السلام نه زیات خوښ د چا
دا الله ته دومره لاغه نه زیات نږدې بل څوک نو الله ډېر خوښ. او د پیغمبر علیه السلام دشمن ابو جهل چې دا الله څومره بدي شو نو دومره بل څوک ځکه دا محبوب دشمن و. 14 کال ابو جهل ته کتلی دي. 14 کال په مکه مکرمه کې ابو جهل د پیغمبر علیه السلام سره نخرې کړي غږ یې ورته نه کو. چې مدینه منورې ته لاړ او د بدر جنگ جوړ شو تقریبا کال خوشه هغه ټیم هم جوړېږي نو 14 کال تقریبا پس ابو جهل له ونیوه نو مردار یې کړ. الله خو صبر کوي خو نیوکه کوي. ګوري دا الله د صبر نه نبی علیہ السلام هم فرمایي قرآن کې الله وایي چې الله د صبر باندې دوکه نشي. ګوري نو مو وایي چې الله صبر کوي نه الله ماته سوي نه چې راونی سي. ګوري بیا د الله د قهر سره یو شی سم نه دی. نو دی به دا ګناهونه کول او ګناه به کول او ډاکې به کولې او درېمه چې کومه ګناه کوله د هلکانو بدعملي. لوط علیه السلام ورته وایي اتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین. تاسو داسې ګناه کوئ چې دا ګناه ستاسو نه مخکې د آدم علیه السلام په اولاد کې چا نه ده کړې. دا دوی شروع کړې وه دا بدعملي به یې کوله او عام مجلسونو کې به یې کوله. او دا داسې ګناه ده ګورې که تاسو نظر او سوچ وکئ نو د ځنګل حیوانات هم د دې ګناه نه ځان ساتي. په ځنګل حیوان هم نه کوي. دا ډېره خطرناکه ګناه ده او د دې سزا څه ده. زموږ علما کرام د دې سزا کې اختلاف کوي. بعضې علما وایي په توره تې سرونه ووهه د دې دواړو نه او دا جوسې ولا خخومه په اور یې وسوځوه تیل پې واچو تیلې ورته ورته کا. او زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه داسې مه کوه. په ښار کې چې د ټولو نه اوچت بلډینګ وي هلته یې وخېجه او د هغه ځای نه راوغورځوه. دا دومره خطرناکه ګناه ده. او نبی علیه السلام هم فرمایي اقتلوا الفاعل والمفعول به. دا دواړه مړه کوي ختم یې کوي. دا دومره سنګین او دومره خطرناکه ګناه ده. په دې الله ذوالجلال ډېر زیات خفه کېږي. ډېره لویه ګناه ده. نو دا خطرناکه ګناه ده سپکه ګناه هم دې کوله او چې لوط علیه السلام به منې کول خندا به یې پورې کوله. اخره کې د رب العالمین هغه قهر او د الله غضب په جوش کې راغی. نو چې د الله قهر او غضب په جوش کې راشي نو باس بیا په دعاګانو کار نه کېږي. بیا که ډېرې دعاګانې کې او ډېرې چغې وې نو بیا کار نه کېږي. حضرت ابراهیم علیه السلام په لاره روان دی او 3 فرشتې راغلې او دا 3 واړه فرشتې د انسان په شکل کې وي. ابراهیم علیه السلام ښکار لتلی و. دا 3 واړه فرشتې یې ولیدلې نو ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز و انتهایی زیات. تاسو مېلمانه یې وی وی راځئ کور ته یې بوت. کور یې کېنولو او خپلې بیبي له ورغې وی چې یو 3 مېلمانه دي او ته مهرباني وکړه شابه دوی له د خوراک انتظام وکړه. صاحب دې وخت کې خو د خوراک څوک و بس وي دا سخی ولا لال کړه. یو سخی یې راونیوه او هغه یې وله ذبحه کړه په خپله او هغه غوښه مخ یې وله روڅه کړه. هغه غوښه یې په کاسه کې یا په یو لوښي کې راواغېسته او مېلمنو ته یې مخکې کېښوده. مېلمانه غوښې له ګوتې نه وړي وی خورئ که نه موږ نه خورو. نو بس دې ویرېد. ځکه هغه زمانه کې دا یو رواج و د هغې خلکو چې چا به په چا ډاکه غورځوله نو یا چاته به نیت خراب و د هغه خوراک به یې نه خوړه. اوس خو بل شان لوبه ده. اوس خو پېښور کې اکثر په اخباراتو کې راځي په کور ورشي سړي مړه کي ډاکه وغورځوي او د فرج نه میوې او کیلې او سیوان راواغېستل او هغه وخوړل او پوستکي په ځای پرېښودل او لاړل. عجیبه نظام دی په خدای یقین وکړه. درندګان دي دا خلک. د الله یره پړه کې نشته. دا سوچ نشته چې د به الله تعالی قیامت پر ورځ مخامخ کېږم. قیامت خو لا لرې دی قبر کې به مخامخ کېږم. نخرې به وکړم پیسې به وګټم دولت به وګټم خو دې قبر نه به ځم او که به نه ځم. هلته خو بیا ما سره رعایت نشته. قسم دی د الله یره د مونږ زړونو نوتې ده. که د مونږ پړه کې د الله یره رالی شپم نی هلته به هغه کور والا اخبار لیکي وینې بیګي په وینو کې تړپېږي او دومره د خدای نه یریدل نشته چې د هغې د فرج نه به سامان راوالي هغه کیلې مالټې دی به هغه خوري پوستکي به مته وغورځي. د هغې زمانې د ډاکو دا رواج ښه ډاکه کوم
چا نه مړې کوي چا سره زیاتې کوي نو دا غي خوراک مې نه کړ چې ابراهیم علیه السلام ورته وکتل چې دوی خو د خوراک له ګوتې نه وځي بس خو یېرېده بس ولې نه خورئ موږ نه خورو دا دوی نیت خراب دی موږ ته نیت درست نه دی ولې نه خورئ چې ویرید کړه ابراهیم علیه السلام په پوه شو چې دا خو نیتونه خراب دي نو فوراً فرشتې ورته وینا انا رسول ربک موږ د ستا د رب استازي یو نه یریږه بالکل لکه چې هیڅ فکر او سوچ را نه ولي موږ ستا د رب استازي یو څه راغلی موږ دوه خبرو راغلی یو انا ارسلنا الى قوم لوط د لوط علیه السلام قوم ته لېږلي شوي بس هغه لوط علیه السلام خیرې کړي دي اوس او خیرې د الله په دربار کې قبول دي موږ غیل راغلی یو هغې وجنو پرېږدونه به دا قوم نن تباه کوو او تا لم یو خبرې له راغلی یو هغه دا چې تا د الله نه سوال کړی دی نو ستا بیبي د حضرت ساره رضی الله عنها هغې له به الله یو زوی ورکوي ګوره اوسه پښتانه وایي که نه وایي غم او خوشحالي چې ده رور خور دی هلته ابراهیم علیه السلام او حضرت سارې له د زوی خوشخبري ورکوي چې تاسو له به الله زوی درکړي مبارک او دا ورته وایي چې د رواره قوم دې تباه کوه نه پرېږدو هلته په هغې غم او په دوی خوشحالي حضرت ساره رضی الله عنها کور کې وه ممکن ده دا د مېلمنو ځای کور سره به نږدې و دیوال به خو خبرې هغې واورېدې نو هغې د تعجب د وجې نه مخ ته داسې زنانه اکثر سپېړول کړي د خوشحالۍ نه یا تعجب د وجې نه ښه زما به څنګه اولاد کېږي زه خو بوډی یم او شنډه بوډی یم ابراهیم علیه السلام هم چې زه خو هم بوډی یم او ښځه مې هم بوډی ده او د بچو د پیدا کېدو چې هغه کم طاقت دی او الله تعالی انسان لکم طاقت ورکوي نه د ما شته نه د ما د بیبي شته دی دا هم څه ووایي هغې ورته وي دا د الله فیصله ده بس او الله چې کومه فیصله وکړي ورته هغه کېدو غواړي دا طاقت خو الله ورکوي خدای پاک یې دا هلک نه هم دا طاقت اخیستی شي د جینۍ نه هم اخیستی شي بوډا له هم ورکولی شي او بوډۍ له هم ورکولی شي دا خو د الله خو خره دې کې څه دی بس یقین خو برابر شو اوس څه کوي بیا د لوط علیه السلام قوم لزو ان فیها لوطا تاسو هلته د مار واره چې دی پکې فوراً لکه یاره راغله چې قوم عذاب ورکوي د مار واره چې دی ځکه د الله عذاب چې راشي که نه ټیک د پیغمبر الله ساتي او چې عذاب راشي نو عذاب سره بیا پښتانه وي که نه وچو سره وي لامدم سوځي بیا د الله عذاب یو شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو قوم به راځي په بیت الله به حمله کوي اخره زمانه کې نو چې د صحرا ته را مخامخ شي نو الله به هلاک کړي نو چې څومره قوم د ځمکه به وشلېږي او ټول به پرې ننوځي کعبه به ته الله بچ کړي صحابه تپوس کړي الله رسول د جنگ په نیت راغلي هغه به جهنم ته ځي او که څوک هسې په قافله کې را روان وي او نیکان وي نو مسلمانان هغه به الله جنت ته ځي خو عذاب بیا یو شان راځي د ابراهیم علیه السلام باندې فوراً یې راغله اے د الله استازو په هغه کې خو زما واره دی لوط علیه السلام وی د الله فیصله دا ده چې لوط علیه السلام او د هغه قوم د هغه خاندان به بچ کېږي دا به بچ کېږي صرف یوه خبره د لوط علیه السلام چې هغه هم د دې قوم مخبري کوي جاسوسه ده ابا هلاکیږي او باقي به هغه بچ کېږي راغلل دلته کې لوط علیه السلام ابراهیم علیه السلام نه خو د زوی زیری ورکړي چې لوط علیه السلام له دوی راورسېدل په خشتو شکلونو مزیدار دولی لکان نوجوانان دا فرشتې په هغه شکل ډېر ښکلي چې راغلل لوط علیه السلام له لوط علیه السلام دوی ته وکتل نو د هغې غریب پړه باندې یره راغله چې خدایه څوک یې وي مونږ میلمانه یو اوس به دا څه کېږي دا خو ډېر دولی لکان دي او ډېر خشته دي خوبصورته دي او چې الله ذوالجلال په ښکلي شکل رالیږي نه په ښکلي شکل مینه یا الله زما دا قوم ته خبر نشي هغې کې خو دا ګنده بیماري ده رسوا نشم پروردګاره څوک وایي قوم په خپله خبر شو څوک وایي چې د ښځې هغه پلیته ښځه چې ونه هغې جاسوسي وکړه خو چې دوی څنګه راننوتل کور ته دوی غریب ډېر زیات الله وایي ذاق بهم ذرعا سیء بهم وذاق بهم ذرعا غمجن شوله کې فکر راغی چې دا خو زما ځکه د مېلمه بېعزتي چې د چا وشوه خو دا د هغه بېعزتي ده که دا خو به زما غټه بېعزتي شي دا به څه چل کېږي دا خلک خبر شو چې خبر شو ټول رالل اوس دې ته خو پته نه لګي دا فرشتې
خو انسان په شکل چې هغې څنګه رالل د دروازه بنده کړې وه دروازه یې ورته وډبوله ورلرکه وی څه کوې وی ورلرکه ته مونږ دلته ستا ګوره دومره ډاډه و د خبیث بچي خپل پیغمبر نه هم حیا نه کوي نو یو بل نه د خلکو نه هم حیا نه کوي چا کې خو حیاوي ګناه پټو کې که نه وی څه کوې وی تا ته زمونږ پته نه لګي چې ته مونږ نه تپوس کوې چې څه کوې دا میلمانه څوک دي ورلر کوه مونږ ته دې غریب ورته زولی نیول شروع کړ چې د خدای خاطر وکړه دا څه کوې ما میلمنو ته مه رسوا کوې مه مې شرموې او که خامخا ستاسو د خپل خواهشاتو خبره نو ستاسو د قوم دا څومره جنکۍ دا زه پیغمبر یم زما لونه دي د قوم جنکۍ د پیغمبر اولاد دي دې سره نکاحګانې بدله وکړو خو د الله لحاظ وکړئ د خدای خاطر وکړئ چې ما مه رسوا کوئ مینتونه ورته کوي زارۍ هغې ورله دیکې ورکړي چې دروازه کوله وکړه ته یو هم تا ته زمونږ د ارادې پته نه لګي تا ته معلومات نشته چې مونږ سره راځو دروازه کولا وها د خولې نه یو ټکې وخت لو ان لی بکم قوه او آوی الى رکن شدید یار ارمان کو زما طاقت وی خپل طاقت مې وی یا زما یو مضبوط قوم مې نو څه خبره خپل طاقت مې وی چې دې اوس ما مزه سکولې وی او که مضبوط قوم مې نو بس بیا هم دې مالا نه راغلی خو ارمان زه خو دلته مسافر یم بل ځای نه راغلی یم که قوم مې مضبوط نشته خپل طاقت مې نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یرحم الله لوطا الله دې په لوط علیه السلام رحم وکړي د الله پیغمبرو خو دا خبره ونه نه وپکه چې که زما خپل طاقت وي یا زما قوم وي نه د الله نه لوی طاقت د بل چا دی د چا د خپل طاقت اډو وینه د چا د خپل قوم اډو وینه الله د هر چا شته خدای چې سړی رونیسي زما د په خدای قسم که طاقت اخلاص کی غټ غټ پهلوانان تاسو په خپله لیدلي او چې الله څوک رونیسي قسم په خدای که قوم اخلاص کی نه بچی خلاصولی شي نه مال خلاصولی شي د الله نه پړه کې یره پیدا کې مسلمانانو او نبی علیہ السلام او فرمایي الله دې په لوط علیہ السلام رحم وکړي وی دا ولا نه وپکا دوی زور لګي اخر کې چې خوان نه کوي ښا ورنه لرکه ورګه په دیوال دراوړو نه په دیوال دراوړې دوه کوشش شروع کړ هغه فرشتي لوط علیہ السلام ته وای غم مکو سوچونه کې دروازه کولاو لا یسلونا دی منته هرگز نشي را رسیدی من دا الله استاد یو فرشتي یو نن راغلی یو دوی عذاب ورکو دروازه وته کولاو کا بس لوط علیہ السلام دومره بیا خوشاله شو هغه دردمند وجنا وی کله عذاب ورکوي انا شاب او زر ولا ورکه وی ليس الصبح قريب ليس الصبح بقريب سبا قرآن زیر کنه لک صبر کو د دې ټیم سبا دی سار وختي ولا عذاب ورکو او چې دروازه وته کوله کړه روایت وکړه چې جبرئیل علیہ السلام ورته خپل وزر لګوي داسې وړاقو چې ویلقو هغه ټول الله پستر ګولاند کړل او ټول لاندې شو هغه لاندې شو او دا ته جادوګر میلمانی روستري چې مونږه ستر ګلاندې کړل دا ته جادوګر میلمانه دي بدوی ته تاسو مهرباني وکړئ شابه کډه کوډواله سارو باندې خپل سامانونه بار کې او د کلی نه وځي او چې تاسو څنګه اوته سحر وختي به پدې د الله عذاب راځي لوط علیہ السلام ته یو خزه بس باندې غم نه کې تدې متعلق فیصله شوی ده بدی خزر در خپل کډي کوډه رونه غسته چې کوم ساری ماری ور سره یا څه پسر باندې سامان ولې شو هغه به بار کا او د کلی نه وته دغه وخت کې د قوم ذهن لګوري سوچ را نه کنه کې دغه وخت کې دوی خپل اسلام او خپل ایمان کامل کړي وي او د الله په حضور کې توبه استه وي نو یونس علیہ السلام د قوم توبه الله قبول نه کړه سوچ را نه دی لاړ لوته روان دي او خزه سو کوئی نتلا چې نظم دی قوم نه او سو کوئی شاشه ته خزه قتل رب العالمین په درې قسم عذاب را وسنیا درې قسم عذاب څه شي یو خدا وا چې جبرئیل علیہ السلام راغی یو مضبوطه چغې په واله خو مضبوطه دویم دا و چې د دوی د آبادی اوچت کړي دا 15 خارونه د اوچت کړل اسمان ته او بعض روایتو کې راځي چې دومره د دوی د آبادی د ازمک اسمان ته اوچت کړ چې د چرګانو بانګونو د سپو وازونه اسمان کې ورېدي شو دونه سپو رسوله او د هغه ځای نه پر لاړ کړه او یوازې را لوړې کولم نو د پاسه په د کانو بارانونه موکړل اوس هم تاسو تاریخ وګورئ
ناغی تا بحیر لوتم ورتوی بحیر مردارم ورتوی او دا تاریخ دانان زی داغی سیرم کئی تاریخ کی باقاعدہ پر کمپیوٹر باندې داغی وسیلم جوړه شوی ده باقاعدہ پر کمپیوٹر داغی داغه ما پخپل کتل دی هغه سورتوی فوټو کمپیوٹر باندې هغه لقب چې اوسم تاریخ دانان وایي چې دا چتا په خوادل تکلیو په زلزلو تبا شوی دي هغه آبادی لوړې پرتی 300 میټره په ځمکه کې د دې آبادی لاندې لاړې 300 میټره نخکته لاړې د پاسه په بره وته د دریاب په غاړه او هغه بهیر مردار ورته ولې وایي اوسم اوبو کې چې سړی پریزي نو پکې سړی ډوبېږي اوبو دا خاصیت دی چې پکې پریوتې نو ډوبېږي به هغه اوبو کې خلق دغسې وردانګې ډوبول نه کوي هغه اوبو کې هغه خپل د ډوبولو هغه طاقت هم نشته ما په خپله په کمپیوټر باندې هغه د کمپیوټر یو ککوړې غوندي یو سیري په هغې ښکاري ما کتلی دی هغه اوبو کې هغه طاقت نشته چې سړی پکې ډوب شي خلق پکې ورځي کینی پکې ډوبول نه کوي داسې پکې ګرځي راګرځي دا د رب العالمین د قهر او د الله د غضب هغه سزا شوه قرآن کې الله فرمایي کنه ان بطش ربک لشدید دا الله نیول او دا الله غضب ګور ډېر سخت دی ډېر سخت ان بطش ربک الله نیول انه هو یبدئ و یعید پیدا کولم الله کوي او بیا واپس کولم الله کوي دوباره جنم الله ور کوي لومبه جنم الله ور کوي وهو الغفور الودود الله بخون کم دی خلق سره مینه هم کوي ذو العرش المجید د ډېر لوی عرش خاوند دی او ډېر لوی بزرګۍ خاوند دی فعال لما یرید چې څه کوي نو الله کولی شي هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود تا ته وایي د فرعونیانو د ثمودیانو د دې لوط علیه السلام او د نورو لښکرو خبرې نه دي معلومې بل الذین کفروا فی تکذیب لیکن کافران وسم الله دا الله لا ټول خبره دروغ ګڼي والله من ورائهم محیط الله وی زما طاقت د ټول خلکو نه ګټه پیره تاوي چې بیا نیول کوم نه زما طاقت مقابله څوک نشي کولی بهر کیف دا خبره معلومه شو چې یو خو ګناه بالکل ګناه ده الله په خپه کېږي د الله خلاف دی خو ښکاره ګناه باندې الله ډېر خپه کېږي ښکاره ګناه باندې دویم دا ده چې غلا او ډاکا دا د الله د قهر سبب دی او بل درېمه ګناه چې دا کومه خطرناکه ګناه ده الله یې مسلمانو ساتي د دې ګناه د وجې نه رب العالمین دا ټول قوم تباه او برباد کړ او الله دام ښیي چې که یو سړی وایي چې زما ډېر لوی طاقت دی لوی طاقت دی نو د الله د طاقت نه لوی طاقت دی چا نشي کېدی د رب العالمین غضب له د خدای قهر له ورتلل دا نه دي پکار د الله مقابله نه ده پکار که سړي نه ګناه وشي فورا د الله نه معافي غوښتل پکار دی د دنیا په دولت د دنیا په طاقت باندې په خپل ډول ډال باندې په خپل قومیت باندې په خپل ټوپکونو باندې په خپل نوکرانو هیڅ اعتماد ساتل نه دي پکار اعتماد او باور دا صرف د الله په ذات پکار رب العالمین دې موږ دې ګناهونو نو ساتي او الله دې موږ له د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي نعت شریف کې که جانان لفظ راشي نو خیر دی نبی علیہ السلام ته جانان لفظ استعمالیدل ټیک ده کنه جانان خو لفظ دی پښتو کې دوسته وایي چا سره چا مینه هغه لپاره خلک جانان لفظ استعمالوي د وسیلې خو ډېر قسمونه دي کنه بعضې قسمونه صحیح دي او بعضې قسمونه صحیح نه دي چې په نیکو اعمالو یو سړی وسیله نیسي نیک اعمال لکه د اغار هغه حدیث کې درته ویلی و کنه 3 کسانو 3 وارو خپل نیک اعمال الله ته وسیله کړل نو خیر دی څه ګناه پکې نشته دي او یو ښځې له خاوند طلاق نه ورکړي او عدالت ولا طلاق ورکړي دا واده کولی شي که نه دا خو یو ډېره اوږده مسله ده دې کې بیا پوره تفصیل چې موږ وورو نو د هغې په رڼا کې فیصله پکار ده بعضې سړی وي هغه هېڅ قسمه غلطي نه وي غلطي د ښځې وي او هغه عدالت ته لاړه شي او څه پیسې میسې استعمال کړي او عدالت یې د خاوند نه جدا کړي او بعضې دی چې هغه د خاوند غلطي وي نو دا مسله داسې نه ده دې کې اجمالي خبره موږ نه کوو دا هغه تنسیخ قاضي ولا اوږده مسله ده
دې کې چې چا ته مسله پیښی هغې دې ما سره بیا ځان له خپله رابطه وکړي چې ما پوه کړي د هغې مطابق جواب ورکړي. ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 136 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو د حضرت لوط علیہ السلام واقعه واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے ناصر خان اور حیدر خان سره ملاویږي. ٹیلیفون نمبر دے 252912. حاجی صاحب تاسو ته معلومه ده الحمدلله یو دیندار انسان دی، دین سره مینه ده، الله او رسول سره محبت او مینه ده. نو الله ذوالجلال په خصوصي فضل وکړ چې د دې په کور کې رب العالمین د قرآن شریف د ناظره او د حفظ یو عظیم احسان وکړ. الله ذوالجلال دې دته او د خاندان ته مبارک. یو خدا معشومه ده کوم چې ما سره ناسته ده، رب العالمین ورته قرآن حکیم زده کړ. دا هم د الله فضل او کرم دی. ټول وایه الحمدلله. یو د دې د کور واړه زمونږ خور ده، الله ذوالجلال په هغې دا فضل وکړ چې قرآن شریف حفظ کړ او یاد یې کړ. دا د دې دپاره او زمونږ دپاره او زه به ده ویم چې دا زمونږ د هغه مرحوم نیکه د هغه دعاګانې او د هغې برکتونه دي چې د الله فضل دی. دا زما درېیمه خور ده چې قرآن شریف ورته الله ور یاد کړ. او بیا زنانو سره چې ماشومانی د کور کاري نو قرآن شریف یادول ګوره ډېر ګران کار دی. اکثر زنانو قرآن شریف مخکې یاد کړي او د واده نه پس بیا هیر شي، لیکن دا د الله فضل دی، د رب العالمین کرم دی او د الله احسان دی چې سره دغه دومره مصروفیاتو د کور د کار وغیره سره په الله فضل او کرم وکړ او د قرآن حکیم حفظ وکړ. الله دې ورته دا قرآن حکیم یاد کړي. ورونو دا یو خبره یاد وساتئ، خبر وکړئ قرآن حکیم زمونږ او ستاسو دپاره د هدایت یو لویه ذریعه ده. الله پاک دا خپل کتاب او قرآن حکیم چې نازل کړی دی دې کې ډېرې زیاتې فایدې دي. او چې کوم د الله کلامي او د الله خبرې وي، قرآن خو د الله خبرې دي، نو چې د الله کلام او د الله په خبرو کې فایده ني نو فایده به وي پسه کې. په هره توګه چې چا د الله د کلام سره او د قرآن سره تعلق جوړ کړ، دا انسان د الله په دربار کې ډېر خوښ دی، دا الله ته ډېر محبوب دی، دا الله ته ډېر نږدې دی. لرې کوه چې پونځار کې وی بس اسے مصیبت ته جوړ کړی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دو قسم خلق زما په امت کې بهترین مخلوق ته. دا زما وینا نه د پاک پیغمبر وینا ده. اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. دو قسم مخلوق زما په امت کې دو قسم بندگان دا الله ته ډېر خوښ دي او پیغمبر علیه السلام مبارک ورته شریفانان ویلي دي. مونږ خلقو شریف دې ته وایو چې هر چا ته خاندي، شریف دې ته وایو چې خلکو سره غم خادي کوي، شریف دې ته وایو چې اخلاق یې ښي. دا هم ټیک ده، ښه سړی دی، خو حضور پاک مبارک شریف دوه ډلو ته ویلي دي. حملت القرآن هغه خلق چې د هغې په سینو کې د الله کتاب پروت دی، او دویم اصحاب اللیل چې د شپې پاسي او خپل رب ته په سلګو سلګو جاړي. دا دوه ډلې د نبی علیہ السلام مبارک د وینا مطابق شریفانان دي، عزتمند دي د الله په نسبان دي. نو قرآن حکیم یادول یا د قرآن حکیم په ناظره زده کول یا د قرآن حکیم تلاوت کول قسم دی دا د الله د خوشحالۍ ډېره لویه ذریعه ده. په دې لوی پروردګار ډېر زیات خوشحالیږي. خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن حکیم تلاوت بکو. داسې به نه وه چې په هغې قرآن نازل شو تلاوت به نه کو. په مکه مکرمه کې چې حضور پاک مبارک لا هجرت نو کړی، ټوله شپه به ولاړو د قرآن تلاوت به کو، الله ته به جړل. عایشه بیبي فرمایي وی داسې به جړل ولجوفه عزیز کعزیز المرجل،
وی سینې مبارک نه به داسې آواز راتل لکه کټوی چې خوټ کېږي او هغه خوټکار کوي او دومره اوږد قیام به کو ولاړ به چې حتی تورمت قدماه د خپې مبارکې به وپړسېدلې کله به په زور تلاوت کو د مکې مشرکان به راتلل او تلاوت به اورېده نبی علیہ السلام مبارک یو ځل د شپې د قرآن حکیم تلاوت کو د مکې درې کافرانو په هغه وخت کې غټ غټ کافران یو ابو جهل یو اخنس ابن شریق یو ابو سفیان دغه وخت کې ابو سفیان رضی الله عنه مسلمان شوی نو دا درې کافرانو دی راغلی دي د پیغمبر علیه السلام قرآن اوري شپه ده یو ځای ولاړ دی بل ځای ولاړ دی بل ځای ولاړ دی چې د سحر رڼا ولګېدله دا درې واړه را روان شو نو اتفاقا یو بل سره په لاره کې ملو شو یو د یو نه تپوس کوي چې څه دی کول بل ته وایي تا څه کول بل ته وایي تا څه کول خو په یو بل پوه شو ابو جهل ورته وایي چې دا څه کار دی چې خبره ښکاره ده مونږ خو رالو د دې هلک قرآن هم واورېده خو ګورې پام کوئ چې آینده دپاره به نه راځئ نه به تاسو راځئ او نه به زه راځم که د مکې دې خلکو ته پته ولګېدله چې دوی ځي د شپې د ده قرآن اوري ګورې دا ټول به مسلمانان شي نن نه زمونږ وعده ده یو بل سره چې بیا به نه راځو چې دوی واپس کورونو ته لاړل او ورځ تېره شو بیا ماسخوتن شو نو د هر یو په زړه کې د نبی علیہ السلام دا هغه مبارک تلاوت هغه جذبه پیدا شو چې دا به واورو اخر قرآن وده چا دا الله کتاب ده د حضور پاک مبارک د ژبې نه ویلې کېږي نو چې د الله خبرې وي او په کوم ښکلي پیغمبر الله نازل کړی د هغې مبارک د ژبې نه ویلې کېږي قسم په الله چې په هغې کې به څومره خوند و یو سړی به راته پخوا زمونږ په دې علاقه کې به مونږ ماشومان و ما ته لږ لږ یاد شي د دې غرونو نه به دا حکیمان راتلل ګوډي به یې غاړه کې او په دې کوڅو کې به ګرځېدل خلکو له به دا یوناني دارو ورکول خود نسخې مسخې به یې جوړې کړې ګرځېدونکي حکیم دارنګې په مکه مکرمه کې به یو سړی راته هغه به ځان سره خپل بیګ او یا سامان ګرځاو او خلق به ورته راغونډ شو کال کې یو ځل دوه به راته د خلکو علاج به یې کوم کوڅه په کوڅه به ګرځېده دغه کم دور کې چې حضور پاک مبارک د نبوت دعوه وکړه دا حکیم صاحب راغی چې راغی خلق خبر شو چې حکیم صاحب راغلی دی نو خلق ول خپل مریضان راوستل نو د ټوکو د وجې نه چا ورته نبي علیه السلام اوخو یاره وایي مونږ کې د عبدالله یو سړی د هغه یو زوی پیدا شوی دی د عبدالمطلب نوسی دی او عیاذا بالله د هغه دماغو کې نقصان دی ډېره ښه کورنۍ ده او ډېر خالق دی خو دماغ یې دنګلي دي نو که د هغې علاج دی وکړه نو ښه به وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د بیت الله خوا کې ناست و چې دی راغی خلق هم ورته په تماشا وی ورواره زه راغلم ته بیمار یې زه به ستا علاج وکړم حضور پاک مبارک خو پوه شو چې دا د مکې د کافرو ظالمانو لمسولی دی او په مې د بیمارۍ غلط الزام لګولی دی زه به ستا علاج وکړم ورواره ټیک ټاک به شي ګوره د ډېرو لیونو علاجونه مې کړي د فلانکي مې کړي د فلانکي مې کړي دی او ته خو د ډېرې ښې کورنۍ سره تعلق لرې نو الله به دې بلکل جوړ کړي ما نه علاج وکړه حضور پاک مبارک ورته مسکې شو ډېر هوښیار و الله ذوالجلال ډېره لویه پویه ورکړې وه وی کاکاجي مریض نه بلاول د مرض معلوماتو کې تشخیص به وکړي د هغې نه پس به علاج کوي هسې که څوک چاته وایي چې ته به د دې ولا ته به ګولۍ ورکړي همده هوښیار نه لاول ته معلومات وکړه ته مختلف قسمونه دي قابل حکیم قابل طبیب قابل ډاکټر دې ته وایي چې د مریض مرض لاول معلوم کړي او د هغې نه پس ورته علاج شروع کړي نو نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي چې ته خو لاول زما دا بیماری معلومه کړه چې زما کومه بیماری ده نو د هغې علاج به ماله وکړي وی ډېره ښه ده ورواره تا ته څه تکلیف دی
وی ته چې د خلکو راولېږلې او د کم مرض د وجې نه دوی ما ته څوک لیونی وی، څوک وی جادو پې شوی دی، کوډه پې شوې ده، څوک سوی څوک سوی، نو زه ته هغه بیماري لاول اورومه. نو که واقعي د هغې مرض وي او تا سره علاجي ماله وکړو، که بیماري نه نو وی د څه د وجې تا ته دوی راوی؟ وی دا زه یو څو خبرې کوم، د هغې خبرو د وجې دوی ما ته لیونی وی عیاذا بالله. وی ته د ما خبرې واوره. نو نبی علیہ السلام مبارک ورته دا مسنونه خطبه شروع کړه، الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره. نو اما بعد ته ورسېد، چې اما بعد ته ورسېد نو د حکیم صاحب ورته وی ته واره بیا ووایه. نو حضور پاک مبارک بیا ورته الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره دا شروع کړه. نو چې اما بعد ته ورسېد ورپسې د قرآن آیات ته وی ته بیا ووایه، واره د سر نه بیا ووایه. نو بیا ورته دا خطبه شروع کړه چې اما بعد ته ورسېد، بس وی واره ستا په مرض پېښ شو، ما ته ستا بیماري معلومه شوه، دا ته چې سوی او خلق درته سوی حقیقت را باندې واضحه شو، ستا مقصد څه دی؟ وی دا کومه خطبه چې تا واورېدله دغه مې مقصد دی، دې کې د اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زه ګوی کوم، شهادت ورکوم چې الله یو د شریک نه لري، او د دې خبرې ګوی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله خپل رسول او یو عظیم بنده دی. دا خبرې کوم دی را سره جګړې کوي، څوک راته لیونی وایي، څوک وایي جادو در باندې شوی دی، څوک وایي یو سوی، څوک وایي بل سوی. ویرواره بس غلی شه، زه په ټوله دنیا ګرځېدلی یم چې څومره زما وس دی، د ډېرو خلکو علاجونه مې کړي دي، لیوني چې په چا پیریان دي، په چا جادو دي، کوډې دي، ډېره لویه تجربه مې ده. تاکې اس قسمه فرق او غلطي نشته، ته ټیک ټاک او جوړ جاړې، نه بیمارې، نه در باندې د بیمارۍ ساسر شته، او ته ما ته هغه پیغمبر ښکارې چې کوم د آخرې زمانې پیغمبر دی. د دې وجې دا خلک ستا خلاف کوي. ما ته د خپل د پیغمبرۍ چې څه نښه د شابه ما ته شهادت کلمه راته ښایه، زه دې ملګری کېږم. نبی علیہ السلام مبارک ورته د شهادت دا دواړه کلمې وویې. هغه حکیم خدای پاک هغه وخت مسلمان قوم ته چې ورغې وی د هغه جادو جوړ در باندې اثر وکړه حکیم صاحب؟ وی نه، خدای ته وګورئ دا رښتونی پیغمبر دی، د آخرې زمانې پیغمبر چې نورو پیغمبرانو د کم پیغمبر متعلق پیشنګویی کړي دا همغه پیغمبر دی. نو د حضور پاک مبارک جبه کې تاثیر به او قسم دی. ګورئ یو ځل د مکې مکرمې دا غټ غټ سرداران راغونډ شوي، عتبه او شیبه، ابو جهل او دا ټول، د بیت الله خوا کې نبی علیہ السلام مبارک ناستو. نو دوی وی چېرې دی لږ سره به مونږ څه کوو، یو دوه کسان د ده په دین کې داخلېږي. عتبه وی زه ورځم، وی زه ورته نصیحت کوم. چې راغی نبی علیہ السلام مبارک سره خوا کې ودرېد، دی پکې مشر سپین ګیرې سردار د بیت الله خوا کې حضور پاک مبارک ناست. یاره ورواره وی ستا دې قوم زه رالیږلی، لویه تفرقه دې په دې قوم کې پیدا کړې ده، او ته مهرباني وکړه خپل دین کې د سی کوه، خدا خلق مه چېړه، زمونږ خدایان مه چېړه، دا ته څه کوې؟ نبی علیہ السلام مبارک ورته یو دو ټکي د قرآن حکیم وی، فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. دا هغې عذاب نه دی تاسو یروم کم عذاب چې رب العالمین په سمودیانو او په عادیانو را لېږلی. خو چې نبی علیہ السلام وفرمایل چې د هغې عذاب نه تاسو یرو کم عذاب چې په عادیانو او سمودیانو، خو چې سمود لفظ د نبی علیہ السلام مبارک را ورسېد، عتبه ورته په خوله لاس کېښود، بس را رچپ راغی خپل قوم له. قوم ورته وی کاکاجي ولې؟ وی قسم دی چې رښتونی پیغمبر دی، ما هر قسمه کلام اورېدلی دی، دنه چې مې دا کوم دوه ټکي اورېدل قسم دی که دا د انسان کلام کېدی شي. وی دا په خولې دی وله لاس ولې کېښود؟ وی ویرېدم چې دا د عادیانو نوم یې واغېشت او د سمودیانو یې واغېشت، هسې نه د مکې د قریشو ټکي ورپسې ونه وی، او که دی وی تباه کېږو غر کېږو. نو د حضور پاک مبارک و دا خو په عقلم که تاسو سوچ وکئ چې کم شخصیت الله د قرآن د نازلېدو لپاره منتخب کړ،
نو چې دا هغه آواز به ښکلی نو د چا آواز به ښکلی. نو دا درې واړو کافرو لوظ وکړو چې ماسخوتن شو د هر یو پړه کې خارخ راغی چې زه بیا ورځم او د حضور پاک مبارک تلاوت اورم. یو وی زه به ورشم دا نور دوه نه راځي وعده یې کړی دی، بل وی زه ورځم دا نور دوه نه راځي قسمونه هم کړي دي. رالل ماسخوتن بیا یو ځای یو بل ځای باغونو کې ودرېدل. نبی علیہ السلام مبارک هغسې د قرآن حکیم تلاوت شروع کړ. سحر یې بس کړی، چې بس یې کړی نو خلک دوی درې واړه خواره شو. نو بیا یو بل سره په لاره کې میلو شو، یو ملامته کوي بل چې موږ خو بېګا وعده کړو چې نه به راځو، ولې رالی؟ یو بل ته وایي بس ته م رالی، بل وایي ته ولې رالی؟ نو ته ولې رالی؟ وایي ده بس دې ځل نه خو موږ بیا غلطي وکړه، خو آینده له به نه راځو. په درېیمه شپه چې کله ماسخوتن شو نو بیا پله خارخ ولګېد، اخر اواز د چا بیا رالل، بیا د حضور پاک مبارک تلاوت ټوله شپه واورېد. چې سحر رڼا ولګېده خواره شو، بیا یو بل له مخې له ورغی، بیا یو بل ملامته کول، یو به یو ته تم راغلی، بل به ته ولې رالې؟ نو ته ولې رالې؟ چې سبا شو د اخنس ابن قریش اخنس چې نو دې پکې دغه و سپین ګیري دې راغې او لاول ورغې ابوجهل له. هلکه وي درې ورځې مونږ د دې هلک دا کلام واورېد، رښتیا وایه دا څنګه کلام دی؟ ابوجهل ورته وي قسم په لات او په عزا او په منات په خپلو خدایانو یې قسم وکړم، بلکل رښتونې خبره ده، دا هلک رښتونې پیغمبر دی او دا قرآن بالکل د الله کتاب دی. نو ابوجهل ایمان پې ولې نه راوړو؟ وی ښه دا یتیم خدای پاک پیغمبر که سردار زوم او نبوت یې دله ورکه، مشر زیم د جرګو مشري زه کو. اوس هم داسې بعضې خلکو کې دا بغض او حسدي. یو کشر هلک خدای حافظ که یا خدای ولا علم ورکه، هلې نور ورته غصه او قار کېږي چې دا وایي. مشر زیم جرګې زه کوم، مرکې د خلکو زه کوم، خلک ماله راځي، پیغمبري دته میلو شوه. وی خلکه ته د خپلې مشرۍ تعصب په مخ اغشتې. راغی ابو سفیان له، ابو سفیانه تا درې شپې دا قرآن واورېد، دا څنګه دی؟ ای رښتونې بالکل دکې شک نشته رښتونې پیغمبر دی. وی ایمان پې ولې نه وی چپ اخنس ایمان غږ به نه کړي. ولې؟ دی دا ابو سفیان د بنو امیه د قبیلې نه او نبی علیه السلام د بنو هاشم قبیلې. وی هر څه د بنو هاشم شو، د زمزم د اوبو خدمت دوی کوي، د میلمنو خدمت دوی کوي، د بیت الله دوی کوي، نو پیغمبري خدای دوی لا ورکړه نه منم. ګوره تعصب وکړ. نو قرآن حکیم د الله ذوالجلال ګور رښتونی کلام دی، قسم دی دا ټول یې مني. تر ننه پورې د نبی علیه السلام د زمانې نه واله تر ننه پورې چا د قرآن حکیم د یو آیات مثال جوړ نه کړ. دا چلنج دی چلنج. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین.